دلته یو زیارت ته اخون پنجو صاحب ورته وایي. دا ډېر لوی ولی و، نن دا 300 کاله مخکې تېر دی. په لاره روانو، طالبان ناستو، روټۍ سپوره وه، ترکاري نه وه. ده ورته وایي چې ولې خفه یئ؟ روټۍ شته، ترکاري نشته. ترکاري نشته وی منګی راوالي. منګی چې راوړو، اخون پنجو صاحب رحمت الله علیه یو ځل الحمد او درې ځله قل هو ویله او په منګي چوف کا ویل ځئ بچي خورئ. چې منګی داسې کو غوړي و، طالبانو پکې روټۍ شروع شو. چې ښه وواله، یو طالب پکې وایي چې هلکه سبا هم لږه پرېږدئ. نو نورو ویلې چې سبا له سله پرېږدئ، الحمد قل هو مونږ له نه راځي څه، خو پې چوف کوو بیا غوړي کېږي به که. سبا چې بیا روټۍ رالې وظیفې، نو نن یو افسر راغلی نو ما ته وی چې اجازت غواړم دا جوماتونه ټول رجسټریشن کېږي. نو ما ورته ویل چې په دې مې پوه کړه چې څه تنخواه به هم په کېږي که نه، هسې دا مولیان خسیان کوي. وی چې څه خو به یي مال که صحیح خو رجسټریشن یې وکړو، که څه نه نو په بلار وها. بجلیګر مولا رجسټریشن والا نه دی، په 50 کاله کې مال چا ته ټیټه خبره نه ده کړې. تاسو دوا پکار ده. په 50 کاله کې بجلیګر مولا د وزیر دفتر نه دی لیدلی، نه ورغلی دی، نه د څه کار ورته ویلي دي. رجسټریشن کېږي او پلانیټیشن کېږي. وایي تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، کس کے نداند و نداند کے نداند. یو انسانی تدبیر دی او یو د خدای تقدیر دی. عزیزانو په دې ځمکه چې څه کېږي دا د انسان تدبیر نه دی، دا آسماني تقدیر دی. 5 شیزونه دي چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. 5 شیونه. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم هیڅ چاته نشته چې کومه ورځ باندې به قایمېږي. ورځ به د جمعې وي، په کوم تاریخ به قایمېږي دا هیڅ چاته پته نشته. وینزل الغیث، باران به کله کېږي دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ویعلم ما فی الارحام، او د مور په خېټه کې به الک پیدا کېږي او که جینۍ به کېږي دا هم الله ته. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ نفس ته دا علم نشته چې زه به سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړي وي او ورپېښه څه چلو شي، ورپېښ بل څه شي. هلکه تاسو د بلوچستان والا که دغه نه پوهېږي، زه اردو کې خبرې وکړم. نه نه ته پښتو سمه نه شي ویلی. اراده یو څه کړي وي او ورپېښ بل څه شي. وما تدري نفس بأي ارض تموت، هیڅ نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به کوم ځای کې وي، زه به کوم ځای کې مړ کېږم. په کور کې به مړ کېږم، اکسیډنټ کې به مړ کېږم، جهاد کې به مړ کېږم، بم نه به مړ کېږم، ډز نه به مړ. هیڅ علم هیڅ نفس ته نشته. سلیمان علیه السلام تقریر کولو، اسرائیل علیه السلام د هغه مجلس ته راغی. یو بوډا سپینګیری پکې ناستو، نو هغه ته د اسرائیل داسې ډېر کته. سلیمان علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې دا څوک دی ما ته ډېر ګوري وران وران؟ ورته ویل دا د مرګ فرشته ده. ویل د ده دا کته خو ما ته خطرناک دي. ای سلیمانه دې ملک نه ما لرې کړه. دا خبره کېده په شام کې. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو، د شام نه یې راوچت کړو، د هندوستان ځمکې ته یې راوړو. اسرائیل نه تپوس کوي چې دا ولې دې دې بوډا ته داسې کته؟ ورته وی چې ما د وجې د ډېر تعجب نه ورته کته. ما ته حکم شوی و چې ده نه روح واخله په هندوستان کې، په فلاني ځای کې، او دی ناست دی په شام کې، کلو 15 منټه پاتې دي د ده د روح قبض کولو کې. نو حیران هم چې دی به 15 منټه کې هلته څنګه رسي. وایي سلیمانه
د الله وعدې رښتیا دي. بس ورپسې را پاوا شو، راغی نو ساز مکه کې روح واغست. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت، اس نفس ته د علم نشته چې زه به په کوم ځمکه مرم، زه به کوم ځای کې مړ کېږم. نو عزیزانو مونږ څه شی یو؟ طالبانو چې بیا الحمد او قل هو ویله او په منګي چوفکوله غوړي کېږي نه، غوړي چوفکۍ غوړي کېږي نه، بیا اخون پنجو صاحب راغی ویل که بیا څه چل دی؟ وی جو مغه الحمد او قل هو دا مونږ په چوفکو نه غوړي کېږي. ویل بچي الحمد او قل هو مغه ده، خو خوله د اخون پنجو نه ده، خوله والا پکار ده. نو زمونږ خولې د اخون پنجو نه دي. دا هغه قرآن دی. د سهار مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او تلاوت کوي، او د پیریانو یو عظیم جلوس تېرېدو، ورته ودرېده چې وایې اورېدو او څه وخت کې خپل وطن ته لاړه. پیریان نو خپله دنیا یې راغونډه کړه د پیریانو، او ورته وی چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد، مونږ داسې قرآن واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. پیریان ټول لیوني شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت د تبلیغ ورکړ چې تراشه او مونږ ته تبلیغ وکړه، دا قرآن مونږ ته مو ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل وخت پیریانو ته لاړو دنیا پکې. هغه ورځې یو دوه کسه ماته راله، یو چې اوس کله داسې چل کوي، کله داسې کوي، کله شونډې خوځي خبرې کوي. مالې چل څه دی بچه؟ ویل ما سره یو ملګری راغلی دی، دیوبند فارغ دی او تا سره تی کتې. ال څوک دی؟ مال چې دا ورسره ملګری څوک دی دا به ښایي. څوک دی؟ وی جن دی. په دیوبند کې دوره کړې ده د مولانا مدني نه، او ستا کتو ته راغلی. نو زه ورسره دا خبرې چې کوم نو ورته یم چې تا ورته وښیم او که نه، وایي ما ته وی چې ما ورته ښایم، خو دومره ورته ووایه چې ستا کتو ته راغلی. نن په هر درس کې دا په خدای باور وکړئ، په دې چرخه خیلو کې یو حافظ صاحب چې هغه به په ړندو سترګو حج ته تلو. زه درته نشم ویلی چې هغه د کم قماش بزرګو د هغه کومه رتبه وه. تقریر مې و د هغه په جومات کې. زه سملاستم د شپې 2 بجې وې چې څه اواز مې غوږ ته راغی، چې سترګې مې پرانیستې چې ګورم یو 25 هلکان ناست دي، سپینې ټوپۍ په سر دي او لګیا دي حافظ صاحب نه گردان کوي. نو زه حیران شم چې په دې شپه څه کوي دا. خیر مال طالبان به د هغه سره درس به و ډېر لوی، چې سترګې مې پټې کړي او 15 منټه پس مې چې سترګې کولو کړي نو هېڅ هم نه، او دی په مونځ ولاړ دی. چې مونځ یې وکړو مال حافظ صاحب دا ماشومانو ته دې سبق څنګه ویلو؟ ویل ویده شه ویده شه. بس سملاستم خو خوب نه راتلو. سهار مونځ چې وشو چای مې څښلی وم، هغه سره مالې حفیظي صاحب ما ته به دا خبره کوي چې دا بېګا څه چل. ویل دا پیریان دي، د ورځې ځای نه کېږي، د شپې سبق ته راځي. تاسو خیال راغی؟ اوس تاسو په ایمان ووایئ چې پیریان غوندې مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکوي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد. داسې قرآن مونږ واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. نو قرآن کریم واحد کتاب دی تر قیامته پورې چې دا رای نجات دی، دا رای هدایت دی، دا د هر مرض علاج دی. واحد کتاب، نور هیڅ نشته. په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغوی د هېڅ شي په وجود باندې قایل نه دي. هغوی عقیده دا ده چې لا موجوده الا هو، موجود هیڅ نشته مگر الله دی.
علما ورپسې راغلي دي چې دا تاسو څه وایئ دا کائنات دا ځمکې او اسمانونه او فلان 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 خو چې ډېرې تنګ کړي دي هغې ورته وایي چې داسې وخت و په دې کائنات چې هېڅ نه و او الله و که نه و هېڅ نه و نه ځمکې وې نه اسمانونه و نه بني آدم و نه پیریان و هېڅ نه و صرف الله او د الله تعریف څه دی ما لا ابتداء له ولا انتها الله نه ابتدا لري او نه انتها لري دا هم نشي ویلی چې هغه کم وخت دی چې الله پکې نه و داسې نشته هغه کم وخت دی چې الله به نه وي دا نشته نه ابتدا لري او نه انتها دا د عقل نه بار خبره ده نو چې هر کله الله ابتدا او انتها نه لري او هېڅ نه و والله و هېڅ نه و نو الله په خپله نه دی ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام څه چې تاسو ګورئ دا به ټول فنا شي دا هر څه به ختم اذا السماء انشقت يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه را پرېوځي سپوږمۍ به ماته شي نور به مات شي هېڅ هر څه به ختم شي بله ځمکه به وغوړېږي دې دپاره ابتدا به څه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها په ځمکه کې چې څومره اثقال او دفاین دي ځمکې ته به حکم شي ټول بار کا بني آدم به راور پاسي عزیزانو دې کې به یو ډله د خنزیر په شکل کې را پاسي د دې ځمکې مختلف شکلونو کې به دنیا راوځي یو ډله به د خنزیر په شکل کې هغه به کومه ډله وي چې بې غیرته وي او بې غیرته چاته وایي چې دی ولاړي او ښځه یې پردي سړي له لاس ورکړي وایي په ایمان زمونږ ملک داسې دی که نه دی دی ولاړي او ښځه یې صدر بش له لاس ورکړي دی ولاړي او ښځه یې واجپايي له لاس ورکړي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې راپاسي الله دې امان راکړي عزیزانو بیا دا یوه ورځ به څومره وي کان مقداره 50,000 سنه د دې یو ورځې مقدار به 50,000 کاله اوس کم 50,000 کاله د هغې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کالو عمر یوه میاشت به د دې دنیا د میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یوه ګنټه به د دې دنیا د 50,000 ګنټو عمر نو کروڑونه کاله شو که نه حاجي کروڑونه کاله به یوه ورځ او دا دنیا به ولاړی د انور به یو نیزه د ځمکې د پاسه ځمکه به لاندې د تانبې وي لاندې به ځمکه خپونه غوښې تویوي او پاس به انور دا مازغه د وریجو په شان خوټ کېږي داسې په دغه وخت کې به یو ډله داسې وي چې هغه به د الله د رحمت د سوري لاندې ولاړي دا ورځ به دومره اوږده په هغه چای چې چا د دنیا ورځې په بېدینۍ کې تېرې کړي چا د دنیا ورځې د الله په بغاوت کې تېرې کړي چا د دنیا ورځې د الله نه لرې تېرې کړي دا ځمکه ورځ به په دې خلکو ډېره اوږده او په نیکانو به دا ورځ دومره وي لکه څومره وخت چې په 2 رکعاتو نفلو لګي 2 رکعاتو نفل عمره وخت به په نیکانو دغه ورځ ټک پړک کې به بس کار خلاص شي نو د دې وجه نه عزیزانو 2 څیزونه دي چې دی نه ځان ډېر لرې ساتئ 2 شیونه یو غرور ځان ته ویل چې څه دا زه ټکی دا دومره خطرناک دی چې د دې څه انتها نشته په دې کائنات کې داسې څه شی شته چې هغه ووایي چې زه د خدای په مخ کې شته که بني آدم وایي چې زه یو د خدای د ذات سره جوړیږي
अल किबरिया और रिदाई किबरियायत چې دی الله وی دا زما صادر دی زما په مخ کې ته څنګه وی چې زه الله وی زه خو زه یم کنه ته څه شی د شپې 2 بجې وي بوټو صاحب سره مې خبرې کولې د شپې 2 بجې ما ته وی چې आप लोग क्या चाहते हैं मालूम तो कुछ नहीं चाहते वे नहीं बताएं माल सर कामन है मैं बात करूं वे हाँ माल आप गुरूर के बाम पे बैठे हैं और उलमा आपके जेल में पड़े हुए हैं तो आप भी कुछ नीचे से उतर आए तो बात बन जाएगी ना मैं तो वही मैं मगरूर हूं बस बराबर माल गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है पहले इसकी क्या मिसाल है माला ये लफ्ज मेजॉरिटी जो कहते हैं ये मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं होंगे बस मां तो वही आपकी इस बात ने तो मेरे दिल को अपील की मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं हो मेजॉरिटी कहा देश शो दारियो जान तवेल चे ज अंजाम हम कतर फिरऔन गोरई अना रब्बकुम अलआला बेवे नमरूद गोरई शिदाद गोरई हामान गोरई फिरऔन सलोर सवा काल खुदा वेलू जात सलोर सवा काल मूसा अलैहि सलाम ते वे च खुदा खुजैमा त कम खुदा रा ले गले फैजा हिया सुबान मुबीन योलु इजदहात जोड़ा लांदी शुंडे द फिरऔन पर मका प्रतावा पा शुंडे पे महल प्रतावा दुमरे खलक वलाओ फिरऔन چې داسې ورته وکړه سل کرته د یری غل شوټینګ وله په دستونو د یو امسان یعنی د یو موسی د امسا علاج بیا سلور سو کالو خدای سره نو نو عزیزانو غرور نه بډیر ځان ساتي چرته په دې غاویره نشي چې ما ګیره پرې خېداو ګومنز ګرځي ځان سره دې پورې یو خبر اوري په دا ګیرو میرم لکه دا نه شي ګوره دی یو طالب ته یو خان ویلي استاد ګیره خلک زما د سپیدا لکه خال اوس کدا خبره مونږ ته وکي په ټکی ورته پردو نه کو کنه چوغره زما ګیره ته د سپیدا کایو طالب ورته څو وی خان ما ته پته نشته ولی ویل کدی ګری ایمان تیر کو استاد سپیدا لکه نه دا ګیره خاله او که ایمان تیر نه کو نو استاد د سپیدا لکه ته خاله اس پدې دی یو لوی بزرگ مثال وره مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ته چا خط لیکلو کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں زمونږ یو مرګره دی هغه دامه سره چا خان ټکې نو ویلې بیا ورته ډېر په غوسه و خیال امر راغی چې خان دی ولې زمانوم سره ونه وي نو مولانا مدنی ته لیکي چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں مولانا مدنی ورته خط لیکل کہ آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو مجھے خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں مولانا حسین احمد مدنی بین الاقوامی شخصیت ورتوئی کہ میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا تو مجھ سے کتا بھی اچھا ہے دادا مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی زما زیدانو هغه مولانا مدنی په دیوبند کې مې دا رومال اغستو بازار ته ووت کم دکاندار نم چې اغستو نو هغه ډېر چای مې راغوښتی او ما خیال دی پکوړې مې ورسره کڅو نو مالے نہیں پکوڑے نہیں آپ میرے حضرت کے دربار کے مہمان ہیں میں 40 سال حضرت مدنی کے خدمت میں رہا ہوں اور خدا کی قسم
कि बैक वक्त वो 20 जगहों में तकरीर करते हुए देखे गए। मौलाना मदनी वही कि मुझसे कुत्ता भी अच्छा है। उस दरते अजीबा खबर हो यो सड़े हो दो काले बेकी टेलीफोन बे माता कंजली को खजाओ लूरो दाओ मां बदा कंजलो बदल के वर्ते जजाक अल्लाह यो म्याश्त लगियाओ मां दागी जवाब नोर यो 2 म्याश्ते बेकी चिराग है उदम गिरे पे खिदा ला सिरा को तमाला से खुल को केनास्तो ما تل جمالانا صاحب معافي غواړم مالولي ولزاغ دوراني مچتا تبه مې په ټلیفون کنځلې کولې نور زدا سو کته مال ولې دي کولې ول زما خزه خدای تبا کا خزه مې بربنده ګرځیدا به هغه چرته ستا کې 60 اورېدلې چې بربندو خزو پسې بد ویلې دي نو دا غیزت ورغلاو کړو ما او تا ته مې په ټلیفون کنځلې کولې او تا چې کوم جوابونه ما ته جزاک الله ویلي دي مولانا صاحب زه ریوان ته لاړم او ډېر مې خدای ته وجړل او اوس په تبلیغ کې موزه د بشیر آباد یم تاسو خیال راغی کنزل درته څوک سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ما ورته وی چې زه په دې ټکی مې عمل کړم چې سلام ان پر کې جس نے گالیاں سن کر دعائیں په طائف کې پیغمبر دعوت ورکړي د تبلیغ د دین دعوت ورکړي او د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه ویلو اولې پکانو دا لیونه دي پکانو داسې وښتو چې پانی مبارک د وینو ډکه شو جبرائیل راغی چې الله وایي چې دا طائف په واړم په بلا چې ټول ختم شي د الله سوچت کو یا الله د طائف خلکو په ما د کانو بارانو کو یا الله ته په د رحمت بارانو کې اندازه کوي او دا خصلتونه چې مونږ کې نه پیدا قسم په خدای که مونږ انسانان نه رحمان بابا شعر دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب یو ځای کې وایي چې لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی ساقی نشته چې یو جام د میو راکي ساقی نشته چې یو جام د میو راکي بے ساقی میں جام تیار لیدلی نه دی زر خرڅیږي د نسب پوښتنه نشته زر خرڅیږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نیسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی غریب سړی که د کروڑ روپو خبره وکړي دا مالدار ورته وایي کښېنه مړه د خپل حیثیت ته دې وګوره نو د ډمې زویه ته دې د حیثیت ته کم دی نه راغی که زه یو ځای د آدم علیه السلام اولاد نه یو دا ټول بني آدم اولاد آدم دی که نه دی نو ته زما ورور ته په پیسو باندې دومره شوې چې ته ماته د حیثیت ته دې وګوره خان سره ته خبرې کوې نو زر خرڅیږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نیسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د در خاک روب یم زه رحمان د محمد د در خاک روب یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی
په خدای قسم چې یو د رحمان بابا دیوان کې دی. اوس بله خبره تاسو ته وکړم. بل کال होम सेक्रेटरी ما ته ټلیفون وکړو چې یو دوه امریکن دي تا سره ملاویږي، دوه امریکنیان دي تا سره ملاویږي. نو زه غبرو غوندې شوم چې امریکنیانو ما سره څه کار دی بیخي، خدای دې امریکا هلاکه کړي. نو مال ما سره څه کار دی؟ ویل رحمان بابا باندې ریسرچ کوي. مال راویلېږه خو ترجمان ورسره راولېږه. نو زه خو په پښتو د انګریزي نه پوهېږم. ویل پښتو ورځي مال ښه راویلېږه. د ہوم سیکرټري په موټر کې راله چې ګورم دا زما عمره ګیري دي، سپینې ټوپۍ په سر دي، دا زمونږ غوندې جامې اغوستې دي او څادر یې په اوږه اچولی دی. کېناست مال دا پښتو. ویل مونږه امریکن انټلیجنس ډایرکټران یو. 12 کاله وشو چې مونږ په رحمان بابا باندې ریسرچ کوو. امریکن گورنمنٹ مونږ فری کړي یو دې دپاره. نو مال دا ګیري او دا جامې ویل دې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړي دي. نو کابل کې ویل هغه د طالبانو حکومت دی، بې ګیري سړی پرېږدي نه. د طالبانو داسې حکومت یا الله بیا یې راول، یا الله د خپل حبیب په خاطر خدای د طالبانو عزت بیا بحال کړي. خدای امریکا سره د دوستانو تباه و برباد کړي او خدای دا غرور مات کړي. خدای دا غرور مات کړي. نو امریکنیان یې بې ګیرې نه پرېښود. نن پې کړکځی دی که څه شی دی، ښځې بیا راووتې شکر یې وویستو چې وایي د حیات آباد نه ټول ټلویزیونونه او وي سی آرونه ختم شو، بیا کابل ته لاړه. نه ما ورته ویلي چې ما سره هم څه کار دی؟ ویل مونږ په امریکا کې دا اورېدلي چې دا رحمان بابا ده ته ډېر پوهېږي پې دی، نو تا نه څه معلومات کول غواړو. شروع شو 10 بجې راغلي وو، 12:30 بجو پورې 2.5 घन्टे ناست. اخر کې کاوه ماوه اوس کله یو دومره ټیپ ریکارډر وویستو. ما ته وی چې مونږ دا اورېدلي دي چې تا په سپیچ کې आवाज ډېر ښه دی، نو مونږ ته 3 قصیدې ټیپ کا. مونږ امریکې له ځان سره وړو، مال دې خوا کړه. یو مې ورته دا وویله چې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي، عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي، ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې. بدخواها او ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې. نو وایي چې واه ګډ یو بله چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه، بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې علاج مې د مرض کولی نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه. نن سبا به خالی منګولې درومو، که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه. د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه، زه رحمان به د معاشر په میدان څه کړمه. زما عزیزانو یو کتاب یې راکوماله، اسماعیله کتاب شته؟ کتاب یې راکوماله، امریکا کې چاپ کړی دی. په یو سایډ باندې د رحمان بابا اشعار دي او په بل سایډ باندې انګریزي کې شاعر پیدا کړی دی، د هغې ترجمه یې کړې ده. هغه کتاب چې وګورئ پاکستان د هغسې چاپ تصور نشي کولی، کم رنګ کې چې هغې چاپ کړی ده. نن په دې ملک کې پښتانه دا مینګه پښتانه
کابل کې پښتانه خراب شو، کابل کې پښتانه خراب شو. یاره خو چې دا پښتانه ټکې واورم که نو د خولې له کوته کونی سم چې دا ټول غاښونه پې مات کړه. پښتانه پښتون شي که پښتون وی نن به د رحمان بابا په یو لفظ سر قربانولی و به که نه یو لفظ تاسو خیال راغی. نن د رحمان بابا کتاب پښتنو ډمانو له په میراث کې ورکړی دی. څومره ډمان چې ګورې د رحمان بابا شعرونه به د سړي زوی چې ګورې د رحمان بابا شعر به دا ځان ته زه ویل والل رحمان بابا غزلي رحمان بابا د دې دولتمندو خبرې چې تاسو اورېدلې یاره خو څه یې کوې چې دا د طالبانو غوندې نظام لاس کې راشي که نه نو به ګورئ چې په دې پېښور کې څومره په دې سړکو مړي پراته بچ هر یو راځي دا پوښتنه به ترې نه کوم چې د سړي زوی او که د سپي زوی دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ ملک دی. زما عزیزان اوس وګورئ تاسو پښتانه او قبایل پښتانه په صدر کې چې پول نکوش شي دا مخامخ څه شی جوړېږي دې څه نامه ده ډینس پلازا. په دې ډینس پلازا باندې اوس ورشئ چې یو قسم پړک پړک یعنې دا د ښځو یو نوی حرامتوب او نوی عیاشي خانه به جوړه شي. حیات آباد د ښځو، شفي مارکیټ د ښځو، آرمی سټیډیم د ښځو، کوچي بازار د ښځو. یو رامداس پاتې و مونږ پکې اوسېدو خدای چې ترې راوتي یو د ورشه رامداس په خوله کې سپۍ ولاړي سړی دننه نه پرېږدي ټولې ښځې پکې بس کومه چې ګورې که نه زه خو هلته ناست یم دغه به کوي. که سړي سم هم کوي ښځې خرابې دي. د دې علاج ګران دی. تاسو پوه شئ مسله خو څه ده چې بلا ضرورته به ښځه د کور نه بار نه بلا ضرورت په کور کې به هم په زوره نه ګرځي چې د دروازې نه خوا پردی سړی د پڼو اواز به نه وي. پخوا به ګیرخریلو ښځې په موټر سایکل سورې کړې اوس یې دومره ګیرئ په ډګډګي سوره کړي ښځې داسې وکړي ما ورته وښیي چې ستاسو دښمن دا دی دومره ګیرئ نو دا اوس ګیري دي دې نه خو ډیلې ښې دي دې نه خو پیمانه د سپي لکۍ ښه ده. چا پسې چې بربنډه ښځه په موټر سایکل ناستې هغه ګیره ده که د سپي لکۍ ده ګیره. نو د دې وجې نه عزیزانو وخت وپېژنئ دغه لنډی غوندې وخت دی. وی غافله پاسه که سودا کړې نن دې وار دی. ما خو سودا وکړه د بیلتون په دکان خبر نه وم چې د بیلتون د ټګۍ کار ډېر لږ وخت دی. تاسو راغلي دنیا ته صرف دې ته یی چې کار وکئ. غنم چې سړی کري نو په دې امید چې دا به شپږ میاشتې پس زه بیا کټ کوم او د دې روټۍ به خورم. ټیک ده مسلمان دنیا ته راغلی دې دپاره دی چې آخرت دپاره به کار کوي او د مسلمان هره ادا چې ده هغه به دین وي هره ادا به قرآن وي. زما عزیزانو ټولو ته وایم چې یو خو د دې مالي خلکو ته وایم چې الله دې تاسو ټول خوشحال لري. ما 20 کاله په تاسو کې ډېر ښه تېر کړل. قاسم زما زوی دی ډېر ښه علم خدای ورکړی دی. ټوله ماله پرې راغونډه شئ او د دې مرۍ نه یې ونیسئ او ماسخوتن پې دلته درس د قرآن شروع کړئ یا ماښام. ټیک شو چې مونږ ته به ماښام مانځه نه وروستو د قرآن کریم 2 آیاته ترجمه کړئ او چې وخت درته بیا میلاویږي د جمعې شپې ته ځئ
زم قیامت زمون په دې سر ولاړ دی نږدې دی خو د تبلیغ والا لږ رستو کړی دی ځکه چې الله ویلو والا یي نو قیامت به نه برپا کېږي او دوی که په ریون کې دي او که په امریکا کې د تبلیغ اجتماع چې کېږي دا څه د ټوکو خبره خو نه ده یا په لندن کې چې کېږي دا څه د ټوکو خبره خو نه ده عزیزانو آخري خبره واورئ د تبلیغي جماعت مشر چې مولانا الیاس رحمت الله علیه ما هغه سړی لیدلی چې چا د مولانا الیاس رحمت الله علیه سره په دلی کې په یو کمره کې شپې کړي دي د هغه نامه وه مولانا عبدالمعبود صاحب هغه په 163 سال عمر کې وفات شوی ما ته پوښتنه وکړه دا حاجي صاحب را سره و که نه وي پوښتنه مې ترې وکړه چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړی و ویلې بچیا د هغه خبرې مونږ ټیپ کړي دي هغه قسم سره شته مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و ما ته بچیا بیمار یم ډېرې خبرې نشم کولی خو د تقوا دا عالمو د مولانا الیاس صاحب چې طالب په مسواک په دې پوزه داسې والی طالب نو هغه طالب اوس مسواک باندې داسې کول سړی خو مړ کېږي نه مولانا الیاس صاحب د شپې د طالب کوټې ته ورغی او ته معافي وغوښته کہ بیٹا مجھے معاف کریں میں نے آپ کو مسواک سے مارا ہے نہ طالب اور جی حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی آپ نے شفقت سے کیا ہے ویل پدیم تسلی ونشوه سهار زوله په جرګه بوتلم مولانا الیاس صاحب را پسې راغی چې ته ما سره په جرګه دې طالب ته لاړ شه چې طالب کمرې ته ورلو طالب ورته په جړا شو چې حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی آپ مجھے تباہ کر رہے ہیں ویل نہیں بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے کہ اس کا مواخذہ نہ ہو جائے دا تقوا وا ما ته وی چې نور قیاسونه پې تکوا بیا والا زوی خدای څنګه ور کړو مولانا یوسف سے په 67 کې په دې عیدګاه روډ باندې عیدګاه جمعات کې جلسه وا اجتماع وا نو مونږ هم د شپې ورلو چې ورلو نو تقریر کولو یو ټکی اوس هم 67 نه زما په دېړې لیکلی मेरे भाइयों दुनिया की महबूबात का हुस्न बनौटी होता है ओठें रंग से लाल किए होती हैं चेहरे पे पाउडर लगाया होता है बनौटी हुस्न होता है दुनिया की महबूबात का हुस्न बनौटी होता है और जन्नत के हूरों का हुस्न फितरी होगा कुदरती ओठी भी लाल होंगी चेहरा भी लाल होगा कुरान के खुदा पाक कोई का حور مقصورات فی الخیام خیسته به څومره وي کأنهن الیاقوت والمرجان د یاقوت او د مرجانو په شان خبرې پسې خبره رایاده شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو جبرائیل علیه السلام جنت ته بوتلو په جنت کې دی ګرځي ګوري په دې کې جنت کې رڼا شوه د رسول الله سم دا خیال شو چې جوړ د خدای دیدار دی نو جبرائیل ورته وایي چې نه دیدار نه دی دا څنګه رڼا شوه وی هغه مخامخ محل کې وګوره یو جنۍ ولاړه ده هغې ته چې وکتې نو په خندا شوه خوشحاله شوه نو د هغې د غاښونو چمک په ټول جنت پرېوتو نو ځکه یې ټول جنت رڼا کړو ویلې دا څوک ده وی ستا امت له به چې کومې هورې خدای ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده اوس دا به خدمتګارو حالي او د سړو چې خادمان وي هغه به څنګه وي سړي به څنګه وي عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضه د ریخمو لباس به چولی خادمانو او کنګن به په لاس کې چولی وسقاهم ربهم شرابا طهورا او په دواړه لاسه به خسته به څومره دا خادمان د جنت خسته به دومره لکه ملغلرې نه تار وباسي او یو د بل د پاسه ټپکاویږي داسې د ملغلرو په شان به ښایسته وي اوس ته په دې ټول پاکستان کې ګرځه چېرته ښایسته سړی پکې شته وایه پروفیسر صاحب د بادشاه نه رویسه تر ګدا پورې ټولو ته چې ګوري والله که دیړه خوشحال شي
ستا نوکران به داسي لکه ملغلرې، ستا د حورو خدمتګارې به داسي چې د غاښونو چمک به ټول جنت رڼا کوي. دا دومره لوی نظام درته الله تیار کړی دی، خو کاش کاغې د پاره هم لږه خواري وکړه.